السلام علیکم. زه اکثر دا ویډیوز جوړوم د خپل خیالاتو اظهار کوم. د ډیرو خلکو خیال دا دی چې زه کیدی شي صحافي یم یا د ډیرو دا خیال چې زه د پارټۍ د یو پارټۍ ممبرشپ را سره نو نه زه صحافي یم نه د اخبار سره وابسته یم نه په ټي وي چینل کې کار کوم او نه زه د یو خاص پارټۍ ممبرشپ دی را سره خو زه د خپل خیالاتو اظهار کوم. هر جنون تکړه لیډر می خوخي او د نظریې ډیر علمبردار یم قدر کوم او هغه لیډرانو کو سیاسي غلطي کوي نو پای تنقید کوم ا د هر پارټي ولني خو کله نه کله چې زه په خاص پارټو باندې تنقید کوم نو دا غوي ورکران ماته په کمنټس کې کنزلو لیکي. زه په تعریف خوشحالیږم په تنقیدم ډیر خوشحالیږم او په کنزلو باندې بالکل نه خپه کیږم ځکه چې دغه غریب سره به دغه په ذهن کې نو هغه وکړه خو زه هغه کنزل بیا تی ډیلیټ کم. نو اول د تزه تعارف وکم چې زما محمد انیس خان نوم دی د خیبر پختونخوا اوسیدونکو یم. د صحافت یا د هیڅ سره می تعلق نشته نه د پریس کلب ممبر یم. زه صرف د خپل خیالاتو اظهار کوم او نن سبا چې د په میډیا باندې کومه پروپاګاندا کیږي زه درته اکثر د تصویر دویم روخ یا حقيقي صورتحال وایم. نو دغه زما شوق دی او زه سوشل میډیا باندې خپل دا شوق پوره کوم. نو زه د ادارې سره ټي وي چینل سره اخبار سره د پارټۍ سره هیڅ سره می تعلق نشته. دا زه په خپل ذاتی حیثیت کې کوم. اوس چې څوک په ویډیوز باندې تعریف کوي ډیره شکریا، چې څوک تنقید کوي دا غوی دا غینم سیوا شکریا، او چې څوک کنزلی کوي نو دا غوی به شکریا. دا کم داغه سره به نور څه په ذهن کې نه ځکه بعد دغه خپل خیالات اظهار کوي خو زه اکثره کمنټس چې دی کنزل او ډیلیټ کم او د تنقید والا شکریا دا کم مننه بچي ورته ولیکم. خو نن د یو د تاریخ نه واقعیا بیانوم. زه خو ډیر ګناګار سړی یم. زه دغه زبرګو هستیانو د خپو خاورم نه خو امام ابو حنیفه صاحب یو پیر روانو په سفر باندې یو مرګرم ور سره نو یو سړی ورته بد ردی وي چې ورته بد ردی وي نو امام صاحب ورته دعاګانې وکړي بیا ورته هغه بد ردی وي بیا ورته دعا وکړه چې په دریم ځل ورته بد ردی وي او امام صاحب ورته دعا وکړه نو مرګري ورته وی چې امام صاحب عجیب انسان ادر ته کنزلی بد ردی وي ته ورته دعا کې امام صاحب ولډه خپل جواب ورکو وی د چا سره چې سینو بل به ورکی دا غ سره په ذهن کې کنزلی دي اما لارا کې ما سره دعاګانې زب اول ورکو دا نه چې زب داغه په کنزلو په جواب کې کنزلی ورکم. نو مون خو دغه زبرګو هستیانو د خپو خاورم نیو خو دا غوینه مو دای زده کړه کړی دا چې څوک کنزلیو کې نو اګنور کې جواب مو ورکوي کې دي شغه غریب سره په ذهن کې بل سینه او مون سره به خېګړې دعاګانې به مون ورته دعا وکړو. نو زه په تنقید ډیر خوشحالیږم کې دي چې ما کې څه غلطي زه اصلاح وکم او کنزل چې څوک کوي نو زه ډیلیټ کم. ما وی چې دغه درته وایم چې زه دا ویډیوګانې ولیکم او د دې مقصد صرف خلکو له معلومات ورکول دي نور هیڅ هم نشته. امید لرم ستاسو وا ویډیو خوښه شوي. کو ویډیو مو خوښه شوه کمنټ پیو کې لایک کې شیر کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.